اکثر د هیرو دغه کردار چې دی په خپله لوبوي ولې په ټیم کې داسې بل څوک نشته چې هیرو ته جوړ شي په ټولنیزو رسنیو باندې نن ډېر خلک چې دي دغه شانتې خاکې جوړوي کم یو چینل دی چې متاثره یی دی که په څومره هم چې خاکې نن سبا دی خلک جوړوي یو چینل کې که درته د یو خاکې کې کار کولو موقع میلاو شي کم یو چینل کې به کار کوي چې دا څومره په خیبر پښتونخوا کې چې واینز والا ټیمان دي کنه ملګري په دې کې یو هم زما په معیار باندې کار نه کوي څنګه نه کوي چې هغو د معاشرې له څه شی نه ورکوي یو سوچ دی چې موږ د خلکو په مخونو خندا راولو ټیک ته یو ټیم خندا راوله خو ته چې لس خاکې ورکړې چېرته یو اصلاحي خاکه راوغورځي هغه هم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو او درنو پښتنو زه محید الله خان قدرمنو کتونکو نن په سوات کې د جانو په کلي کې ناست یم ګرانو ملګرو د کووډ 19 کله نه چې راغلی دی د دې نه بعد زموږ ماحول چې دی یا زموږ ارد ګرد معاشرې کې کوم حالات چې دي هغه داسې لږ سینسیټیو غوندې دي هر طرف ته یره ترخه ده په دې حالات کې کوم ځای کې چې د خلکو په مخونو باندې خنداګانې خورول دي همغلته خلکو له اصلاحي میسج د خپلو خاکو په ذریعې باندې چې ورکوي دغه د سوات کې پی کې واینز ټیم را سره موجود دی د هغوی سره به دغه معرکه پیل کوو سو د هغوی د ژوند په اړه باندې به یو څو خبرې اترې کوو دې نه علاوه د هغوی د کار او فکر باندې به هم یو څو خبرې اترې کوو د دغه چینل روح روا یا ډایرکټر څوک چې د دې ډایرکشن کوي نور وحید صاحب را سره ناستې کوي په پروګرام کې دې ترڅنګ د دې کې یو ډېر اهم کرکټر یا یو مهم کرکټر چې لوبوي کله ځان نه د چاپلار جوړوي کله ورور او کله دغه شانتې نور هم ډېر کرکټر یې لوبولی دي اوس زما په ذهن کې نه راځي شبیر احمد عرف شینا را سره هم ناستې کوي دې ترڅنګ د دې ټیم نور هم ملګري دي پای کې ایوب دی دغه شانتې انیلا ده پکې وړه غوندې کې ماشومه ده هغې پکې هم یو ډېر مهم رول دی د دوی سره به نن د دغه خاکو په حوالې سره یو څو خبرې اترې کوو چې یاره دغه خاکې څنګه وجود کې رالې څنګه شروع شوې او نن په کوم ځای باندې ولاړې دي د دوی د یوټیوب د لارې د شپېتو زرو نه زیات سبسکرایبرز د دغه مینوالو سره او د فیسبوک او د سوشل میډیا د لارې د لکاو د دوی فالوورز چې دي هغوی سره به د دوی ژوند شریک کوو چې یاره دوی په ژوند کې څه کوي خبرې اترې به کوو نور وحید سره مخکې یو څو خبرې اترې زه هغوی سره کوم ډېره زیاته مننه چې موږ له مو ټیم راکړو خوشحاله شي الله مو خوشحاله ساته الله مو آباد لره چې په دومره مشقت سره تاسو دلته کې رالی او زموږ نه یو څه پوښتنې کوو ستاسو ډېره مننه جي مننه خوشحاله شي دا راته ووایي ډېر دغه ستاسو په واینز باندې مینان خو تاسو پېژنئ بیا هم دایي سره لنډ غوندې کې ځان معرفي کوي چې یاره په ژوند کې د دغه خاکو نه علاوه نور څه کولی زما نوم نور واحد دی او سوات خوازخیل جانو کې مې کور دی او د دې خاکو سره سره زما یو کاروبار هم دی په بازار کې دوکاندار یم او د دغه دوکان نه وړاندې ما 8 کاله په سعودي عرب کې تیر کړي دي او بس دغه مصروفیات دي نو دا راته ووایه چې دغه خاکو څنګه دوام وموندو څنګه شروع شوې مخکې هم 8 کاله دې هلته تېر کړي یا ډېر ژوند دې مخکې هم کړی دی نو اوس دې ولې شروع کړې او مخکې دې ولې نه شروع کولې اصل کې خبره جی دا ده چې د زما شوق چې کوم دی هغه د بچپن نه زما نشي یاد چې د دې پیړ سره زما کله نه شوق پیدا شوی دی بیا هغه وخت داسې و چې ټول که تاسو کتلي وي درزغو بل به په سینما باندې ډرامه باندې هغه عبرت پکې نه وه هغه اصلاح نه وه ټول بس یو مطلب دا چې خلک یې ګمراهۍ طرف ته رامخ کول نو په دغه وجه به زما دا اړه یقین وکړه ډېر زیات چې کوم دی څڅېدو چې یو طرف ته دغه کار سره مې شوق دی او بل طرف ته به دې کار کې ماته څه ښه ښکاري نه د معاشرې په نظر کې به ګنده شمه نو بیا لاړو سعودي عرب ته هغه شوق دغه شانتې چې کوم دی چې خلک چې ورته وایي دباو پاتې شو بیا چې رالو دې ملګرو سره کېناستو سوشل میډیا زمانه شروع شوه په هغې کې بیا خلکو واینز جوړول واینز دا خاکې اوس چې کومې دې وخت کې راځي نو دا ملګري مې راغونډ کړو په هغې کې ته مې ستاسو هم ډېره مننه کوو ته وحیدالله خان هم زموږ د دې ټیم چې کوم دی یوه غټ اهمه حصه ده ولې چې د ده د مشورې نه د ده د خبرو نه د ده د ډایرکشن نه علاوه زموږ کار چې کوم دی نیمګړی نو ستاسو هم ډېره مننه کوم نو بیا موږ دغه شانتې دا ملګري راغونډ شو چې ولې نه چې داسې یو کار وکړو چې هغه په معاشره کې خور شي او د هغې نه خلک څه فایده اوچت کړي او د هغې نه څه میسج ورکړی شو نو داسې بس راغونډ شو او بیا تقریبا مونږ مسلسل یو کال محنت وکړو یو کال نو په هغه محنت کې مونږ ټول اصلاحي خاکې ورکولې تاسو بالکل د هغې حصه وئ شاته په بیکګراونډ باندې
خو په هغې باندې به ویوز نه راتلو تاسو ته ښه پته ده. نو بیا به بهر موږ ته خلکو وی چې تاسو پني کوئ دا تاسو کار نه دی اصلاحي ویډیو کول دی ډېر غټ زور غواړي او ډېر مضبوطه کهاني غواړي. خو زما ملګرو موږ همت نه دی خراب کړی او همدغه زموږ سوچ و چې موږ به کار کوو اصلاحي کار به کوو خوا که څوک ګوري او که نه ګوري. خو زموږ یو خپل سوچ و. نو بیا یو کال بعد د هغې نه الحمدلله زموږ چینل روان شو پروموټ شو مخې ته او دغه شانتې تر اوسه پورې راورسېدو خلک خوښوي او د دې خلکو هم ډېره مننه ستاسو هم ډېره مننه ستاسو زما سره بې انتها چې کوم دی په دې کې لاس ته ځي. خوشحاله شي. دا راته ووایه چې اکثر د هیرو دغه کردار چې دی په خپله لوبئ ولې په ټیم کې داسې بل څوک نشته چې هیرو ته جوړ شي؟ ولې نشته زما خو تاسو په غور سره کتلي مي اکثر داسې کرکټر چې دا ملګري موږ راغونډ شو چې یاره دې له بس کم سړی چې کوم دی هغه پیټي. اوس که زه د بوډا کرکټر وکړم او شبیر له د هیرو کرکټر ورکړم دا به چېرې په دغه خاکې کې پیټ را نه شي دا به خون ونه کړي. دغه شانتې که زه یا ایوب به دغه کومه خان کرکټر له ورکړم او زه د غریب کرکټر وکړم نو زه ووایم زه دا نه یم چې زه د هغه نه ښه یم هغه زما نه ښه ده زه د خپل ټیم د خپو خاورې نه یم. خو اصل کې هغه انصاف دا کرکټر سره بیا ونه شي. نو دغه شانتې دا ټول ملګري راغونډ شو او په صلاح سره دا کار وکړو چې دا کرکټر کوم که څوک وي نو هغه به د خاکې چې کوم دی مین پوینټ چې دی هغه مضبوط شي. په ټولنیزې رسنیو باندې نن ډېر خلک چې دي دغه شانتې خاکې جوړوي. کم یو چینل دی چې متاثره یې دی؟ تر اوسه پورې ته یقین وکړه چې داسې چینل نشته چې زه د هغې نه متاثره شویم. ولې چې اصل مسله دا ده چې دا څومره هم په خیبر پښتونخوا کې چې واینز والا ټیمان دي که نه ملګري دي په دې کې یو هم زما په معیار باندې کار نه کوي. څنګه نه کوي چې هغو د معاشرې له څه شی نه ورکوي. یو سوچ دی چې موږ د خلکو په مخونو خندا راولو. ټیک ده یو ټیم خندا راوله خو ته چې لس خاکې ورکړې چېرته یوه اصلاحي خاکه راوغورځي هغه هم نیمګړې شانتې. موږ له پکار دی چې داسې کار وکړو چې هغه په معاشره کې کار وکړي دننه پوه شوې. مخونو خندا چې کومه ده هغه خو په لطیفو باندې خلک راولي. بالکل ټیک د انټرټینمنټ ورکول زه دې خلاف نه یم د دې خبرې خو دوی له پکار و چې څه نه څه د معاشرې دپاره څه پرېږدي که بله ورځ دوی او که نه خو چې یو سړی یادوي چې د پلانیک سړي د معاشرې دپاره کار کړی. صحیح ده جی ډېره مننه. شبیر احمد سره به هم خبرې کوو خو دا راته ووایه دا شبیر دی کوم ځای پیدا کړی؟ شبیر او زما د بچپن یارانه ده. دا زما ډېر جوخ ملګری دی او ما او دی چې کوم دي د یو کلي م یو بیا نو ته منې زما ستاسو سره ملګرتیا ده او دغه شانتې زما په علاقه کې زما کلي کې زما ملګري خو ټول په سعودي عرب کې دي. اوس صرف او صرف واحد یو شبیر زما ملګری پاتې شوی دی. دغه شانتې د میډیا د وساطت سره تاسو زما ملګري شوي یئ نو د شبیر سره زما چې کوم دی د بچپن نه ملګرتیا ده. صحیح ده جی. خوشحاله شئ. دغه نور وحید چې په دغه خاکو کې مهم کردارونه اکثر لوبوي. شبیر احمد شینا را سره هم ناستې کوي د دوی هم اکثر مختلف رولز کې ستاسو مخامخ راځي. شبیر احمد شینا څنګه یې طبیعت دې څنګه دی؟ بس یاره وحید الله خان اول به ستاسو شکریه ادا کوم چې په دومره وخت کې تاسو موږ له ټایم راکړو او بله خبر به دا وکړو چې بس شکر دی هغه روژې مازدیګر دی جو موږ رالو ما نور وایي جو تا پکې هم وایي چې موږ له ټایم راکړو رالو کېنه. صحیح ده. خوشحاله شئ. ته هم دا راته ووایه چې کم رول دی په اوسه پورې خاکو کې چې دې کړی دی کم رول دی ټول نه زیات خوښ شوی دی؟ نو وحید الله خان زه به دا ووایم چې زما هر یو کرکټر زه چې کوم نو زه یم چې انصاف ورسره وشي چې داسې آیا زموږ د ټیم ته یا زموږ د چینل ته څوک په بد نظر ونه ګوري چې یاره آیا تاسو دا کار ښه ونه کړو. نو زه خو چې نور وحید څه ویلي دي هغه مې کړي دي کم چې تاسو ډایرکشن په حساب باندې تاسو موږ ته یاره دا کردار ته وکړه او ستا سره فټ دی نو ما هغه کړی دی ما د هغې نه انکار نه دی کړی چېرته. ښه نو نن پورې څومره خاکې چې دې کړي دي نو لکه بار تا ته فیډبیک هم بیا میلاویږي خلک در سره میلاویږي کله در سره تصویران وباسي کله در سره ګپ شپ لګوي نو خلکو د کمې خاکې ستا ټول نه زیاته ستاینه کړې ده آینه به تا ته د خپل رول پته لګېدلي؟ نو که ستاینه زه دا وکړم نو زما یو د علي نه چې کومه زما پکې بچی لورې زه هغې ته هغه دوا وښیم هغه د کور نه وځي له هغې نه او بیا د موټرسایکل هغه شوه یو دا د شبیر کور دی هغه یوه خاکه نو خاکې خو داسې ډېرې زیاتې موږ دا کړي دي ما تاسو په خپل ځاني زما په ذهن کې هم نه دي خو لکه زه چې کوم ډېر زیات دغه کوم یو دغه هغه د بارګین هغه ده د بارګینونو هغه کم دغه چې دی د هغې نه هم لکه ډېر کسان متاثر دي چې یاره تا دا ډېر ښه ښکلی کردار په دې کې ادا کړی دی ښکلی رول دې پکې کړی دی او کوم چې د هغې هغه مستحق رول و هغه تا ادا کړی دی د هغې ښه برپور تا د هغې حق ادا کړی دی د هغه یو ورځ که ته په دې خاکو کې خدای مکه نه یې
مصروفیات دي څه یو څه بل څه ستا په ټیم کې کم داسې کس دی چې ستا رول چې دی هغه کولی شي نو یاره زه خو وحید الله زه به څه ووایم چې لکه موږ ټول الحمدلله ټول یو شان کردار ادا کوو خو داسې یار ماته څه نه ښکاري چې دا کردار به څوک داسې ادا کړي یا نه په ټیم کې د کم کس ټول نه زیات خوښ دی چې یاره د هغه اداکاري ستا خوښوي پخپله نو زما خو د ټولو ملګرو اداکاري خوښه ده او بیا خاص کر بیا مې د نور وحید دغه ده ځکه چې دته اکثر زه پکې دته کار هم شم زه هم یار دا کار داسې مه کوه زه دوه درې پیرې نه په درې څلور پیرې زه دغه والم کیمره چې کم ساعت کم ټایم کې زه چلوم کیمرامین اوس اکثر زه مین ځم نو دته زه یم چې نه دا داسې نه دی دا کردار داسې وکړم دی هم په هغه کې خوشحاله چې یاره آیا تا معلوم داسې ډاډ راکړو یا داسې دغه دې وکړو چې دغه کرکټر سره انصاف وشي دې زه عادت یم چې یاره دا کار اوریجنل کول غواړي او بالکل لکه چې خلک مطمئن وي د دې کار نه صحیح که په څومره هم چې خاکې نن سبا دی خلک جوړوي یو چینل کې که درته د یو خاکې کې کار کولو موقع میلاو شي کم یو چینل کې به کار کوي یاره داسې یقین وکړه که ما ته ویمه زه چې کوم کار کوم که نه که هغه کار ما ته نه میلاویږي په دغه چینل کې او بل زمون کار چې کوم دی هغه جدا دی او د دغه خلکو کار جدا دی صحیح ده نو لکه زما دا خواهش شرط هم نه جوړیږي ته یقین وکړه زما یو وخت کې زما هر یو سوچ چې کوم دی هغه جدا دی کله چې سوشل میډیا زمانه شوه خلکو پیجونه ډېر غټ غټ پیجونه ما ورته مشوره وکړه چې خپل کار شروع کړو ټیک ده هغه شانتیا بل ملګری ابوبکر راسره هم شو دا خپل کار شروع کړو بیا د دغې نه مخکې موږ به سی ډي یو دوه درې ډرامې جوړ کړو اصلاح دپاره اصلاحي خاکې وې نو ما ته خلکو وویل چې په دې روپو باندې یو نیم لک روپۍ په هغه وخت کې لګېدم په دې باندې ته په ځانه ډرامه جوړی ذاتي نو په دې باندې ته د غټو اکټرانو سره کار وکړه په 10000 روپۍ بل کار درکوي 15000 په دغه روپو به ستا 15 شپږ سی ډیانو ډرامې وشي یا هغه کار به وشي که نه خو زما چریم دا سوچ نه جوړېږي هر کله چې زما خپل کم سوچ زم چې خپل یو شی وي خپل چې کوم دی واک وي نو زما د اوسه پور دا شوق نه کېږي چې د چا سره کار وکړم مستقبل کې څه اراده لرئ چې دغه خاکې به دغه شانتي اصلاحي خاکې به کوئ که نه لږ غوندې ډایورټ کېږئ به یا کم چې د معاشرې ضرورت وي د هغې مطابق به هم کار کوئ نو زما اصل کې او زما د ټیم سره ستاسو دا سوچ دی چې موږ هغه کار وکړو چې کوم د معاشرې عکاسي کوي موږ هغه تارخه تریخ راوالو د معاشرې نه چې کم په دې معاشره کې موجود دي او بله یوه خبره به زه به د خپله خبره زیاته کړم لږه داسې چل دی چې اکثر تاسو ته پته ده موږ یو سړی هم دی پاتې کړی کم چې په دې معاشره کې غلا غلطي کوي جرم کوي ټیک ده که هغه په هره اداره کې دی نو د دغې شاته بیا چې اکثر موږ شی ورکړو په هغې باندې غلط کمنټس راځي بعضې نیم ټایم کې که نه غلط کمنټس راشي نو هغه غلط کمنټس چې کم خلک کوي نو هغه په دغه کار کې ملوث وي ټیک ده جی نو زه هغو او بله دا ده چې یو سړي سره ظلم وشي په دې خاکه کې نو هغو دا سوچ کوي اصل کې چې دا ظلم دی خان وکړو د دې سړي سره اوریجنل په دغه شي کې نو دا بالکل داسې نه ده دا موږ تاسو ته یو روح وښو د معاشرې نو تاسو له پکار دي دا څومره چې کتونکي پکار دي چې داسې یو ظلم کېږي چې د هغې مخنیوی وشي د هغې مخنیوی وشي نو دغه دا زموږ چې دا کم میسیج کم اصلاح دا د دغې دپاره دا نه چې موږ د سړي سره ظلم وکړو ستاسو وړو بد کو خفه شوئ پوه شوې نو انشاءالله او بل زما د ملګرو دا بالکل سوچ نه چې موږ پنې شی ورکړو خو دا بعضې خلک پکې راشي چې ملګرو لازمي پکې انټرټینمنټ له څه نه څه ورکوئ څه نه څه ورکوئ نو د مجبورۍ نه که نه زما دغه سوچ دی چې بس د معاشره باندې کار وکړو د معاشرې عکاسي وکړو صحیح ډېره زیاته مننه شبیر احمد شینه اخر کې ته که څه ویل غواړې نو ووایه زه خو دغه ویل غواړم خپل ګرانو کتونکو مینهوالو ته چې موږ چې کم کار کوو صرف ستاسو د اصلاح دپاره به کوو ستاسو د معاشرې د اصلاح دپاره به کوو او بل دا به نه کوو چې لکه موږ چاته درد ورسوو لکه موږ پخپله موږ د معاشرې ته ګورو چې په دې معاشره کې دا نه دي کول پکار کم چې لکه نن سبا روان دي څومره ظلمونه کېږي ماشومان قتلیږي بې ګناه مرګونه کېږي نو موږ دا سوچ کوو موږ وایو چې الله دې خیر کړي چې موږ داسې کار وکړو چې د یو دوه کسان درې کسان څلور کسان په اصلاح راشي هغه دوه درې څلور نور شي داسې به انشاءالله مخ په وړاندې به دا ترقي انشاءالله چې کوي زموږ دغه میسج دی چې خپلو ګرانو کتونکو ته د هغونه به دا ریکویسټ کوو انشاءالله صحیح ډېره زیاته مننه ګرانو ملګرو دا و د سوات کې پي کې واینز ټیم ملګري وحید صاحب او شبیر احمد شینا صاحب زموږ سره خپل خیالات را شریک کړو ټولو مینوال ته پته لګېدلي چې یاره ژوند کې دی د دې خاکو نه علاوه نور هم څه کوي زموږ په معاشره کې د ښه کارونو ډېر زیات فقدان دی او کمی ده که یو نور اویلیبل سورسز دې ته ویلی کېږي چې کم اویلیبل سورسز کم سهولیات چې چاته اویلیبل دي دا یې کې د معاشرې د ښه والي دپاره که څوک څه لږ ډېر کار کوي پکار ده چې موږ د هغې تعریف وکړو
د هغې ملاتړ وکړو او د هغې مټې مضبوطې کړو نه چې په دی باندې تنقید او د دی د غلط کومنټس وکړو چې یاره دا څه کوئ او هغه څه کوئ د دی هر کار چې دی هغه د معاشرې په مخ کې دی او معاشرې ته ترې څه نه څه خیر پېښېږي ګران ملګرو د دې سره زموږ دا نننی پروګرام خپل سر ته رسي د دې پروګرام باره کې خپل فیډبیک موږ ته کومنټ کې ضرور وایي چې تاسو د دې باره کې څه فیډبیک لرئ یو بل پروګرام سره به یو بل ځای نه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغه وخته پورې موږ ټول له اجازت راکوئ د لوی الله په امان پروګرام سره به یو بل ځای نه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغه وخته پورې موږ ټول له اجازت راکوئ د لوی الله په امان